إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی قدرمند علماء کرام شیوخ عظام اور طلباء کرام اللہ گواہ دے زړه کې ځان ډېر ملامته ګڼم چې داسې لوی علما او شیوخ ناست دي او موږ خپله فریضه چې هغه د اورېدو ده هغه پرېږدو او د ویلو خبرې شروع کړو خو زموږ د ګران او مشر ورور شیخ عبدالبصیر صاحب او د دې ملګرو کلک حکم چې د وخت مناسبت سره یو څو مختصری خبرې وکړي الله رب العالمین دې زما په ژبه د قرآن او د حدیث موافق خبرې جاری کی او بیا دې موږ ټولو ته په شریکه باندې د عمل توفیق راکړي یو ډېر ښایسته او ډېر معزز میدان هم دی او ډېر حساس میدان هم دی د علم میدان د طالب علم میدان اور د استاذ او د شاګرد میدان الحمدلله اهل علم یې په دې خبرو کې خود هیڅ تفصیل څه گنجائش نشتا چې علم څومره لویه فریضه ده او په علم باندې الله څومره مقام ورکي کله چې الله سبحانه و تعالی دنیا جوړ کړه اور سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کو نو اول د سیدنا آدم علیہ السلام عزت د ملائکو په نظر کې جوړول الله رب العالمین اراده او فرمایلا چې د آدم علیہ السلام شان دی اوچت شي خلقو ته د مقام او د حیثیت معلوم شي خلقو ته د مرتبه معلوم شي ملائک د مقام نه خبر شي نو د الله سبحانه و تعالی سره خو د نعمتونو خزانی دي صرف د جسم او د طاقت نعمت ورنکو عزت د ځوانه په نعمت ورنکو عزت د مال په نعمت باندې ورنکو عزت د حسن په نعمت هم ورنکو الله فرمای عزت چې میں آدم له ورکو نو وعلم آدم الاسماء كلها الله رب العالمین ورکی یو استعداد پیدا کو چې هغه ته وی قوت د علم
اغه ملکاو طاقت چې ورکه الله پیدا کو نو الله رب العالمین ورته اسماء خودل اور شیخ العرب والعجم استاذ العلماء سید عبدالسلام الرستمی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ الف مرہ اغي خپل تفسیر کی فرمائی چې دا سے هم نه چې ملائکه تی جدا کړل ملائک موجود دي اور آدم علیہ السلام ته الله رب العالمین اسماء خودل دا سيزونه دي دا کار دی او دا ډیوټي ده بیا الله رب العالمین تپوس کوي د ملائکو نه چې دا ما سوې نو اغي کی اغا فطری تور ورکه الله اغا صلاحیت نو ویخي اور الله سبحانه و تعالی د سیدنا آدم علیہ السلام ذہن په اغا سيزونو باندې کولاو کو اغا علم الله د اغي سینې ته وردن نکو چې وردن نه کو نو سچ ورته الله سبحانه و تعالی فرمایلو من وعن آدم علیہ السلام اک جواب ورکو چې د علم امتحان کې کامیاب شونه فرشتي پوښوي چې دا د لوی مقام او لوی حیثیت والا سړی دی نو بیا الله رب العالمین فرمایي اسجدوا لآدم دا تعظیم د آدم علیه السلام نو عزت ورته الله ورکو په علم سره مقام ورته الله ورکو په علم سره تعلیم الاسماء سره دی کی اشاره و دی خبر طرف ته چې انسانانو د دنیا د پیدایش او دنیا ته دراتلو نه مخکې په دې خبره باندې مطمئن شي چې په کائنات کې انسان ته عزت ملاويږي به د علم نه د عزت قابل سیز بل نشتا اور دویم ورکې دې خبره طرف ته اشاره ده کچرته د الله په نسبت باندې او د الله سبحانه و تعالی په نظر کې د علم نه لوی مقام والا او د علم نه لوی مرتبه والا سيزوي الله به سيدنا آدم علیہ السلام ته ور کړو خو چې د آدم علیہ السلام عزت په تعلیم الاسماء سره وکړو دا دلیل دی د خبرې چې د الله په نسبت باندې هم د ټولو نه قوي او د ټولو نه عزتمند تحفه او د ټولو نه عظیم نعمت چې ده هغه نعمت د علم دی اور صرف دا سے نوا یوسف علیہ السلام ته هم الله رب العالمین یو عزت ورکو یو دوران په د ماشومتوب او د کمزورې ده هغه ماشومتوب کې په خپل رونو لوب وکړه او خرڅ کو یو دوران په هغه باندې د سر راغی چې یو بدنو هغه دا نقصان ورته ورسو چې غلام کو خرڅ کو بیا یو دوران په سیدنا یوسف علیہ السلام د حسن راغې د حسن دوران د یوسف علیہ السلام ډیر ناشناو اول به ناشنا نو ادم یوسف علیہ السلام ته چې الله کوم حسن ورکړو قران داغه تذکرہ ډیره تفصیل سره کړی دا امدک یوسف علیہ السلام دې کله خو کوی ته ورزول کیږي کله خو آغا درونو د لاسه پریشان ده کله خو غلام جوړیږي کله خو جیل تزي لیکن د ټولو صلاحیتونو کې دن الله هغه کې د علم یو صلاحیت پیدا کو جیل کې ډېر وخت تیر کو خو چې د یوسف علیه السلام د علم نمبر راغې او بادشاہ او حاکم وقت خوب ولیدو او د خوب د تعبیر د پاره علماوی ادعاس او احلام بس ما ټول رس خلق خوبونه وینو بس تا چې مولید د دنیا ورانه شو سیدنا یوسف علیہ السلام وی چې ادعاس او احلام چرته دي خلق ورته وی د جیل کې او سړی دی داغه د علم او د صلاحیت ډیر لوی چرچا ده هغه بس تا د خوب حل روبه سي تعبیر بدل در کی سیدنا یوسف علیہ السلام چې کلا د حسن نمبر کې دردیږي د ځوانۍ نمبر کې دردیږي د علم نمبر چې په جیل کې په یوسف علیہ السلام باندې راغې
او تعبیر د خوب یې ورله ورکو نو هغه یوسف علیه السلام دی چې د علم تعبیر یې ورکو اور واقعي صحیح تعبیر یې ورکو د هغه جیل د تورو تنبو نه راغې اور د بادشاهۍ په کرسۍ او په تخت باندې الله رب العالمین کېنو دا د علم مقام دی علم چې کلم راشي الله انسان اوچتي الله انسان ته مقام ورکوي الله انسان ته ډېر لوی صلاحیت ورکوي نو موږ تاسو په دې خپل حالت باندې د الله سبحانه وتعالی نه ډېر زیات خوشاله شو ډېر زیات خوشاله شو چې الله رب العالمین علم را کړی دی علم سره مو وابستګي ده د علم طلبایو ته ډېر لوی نسبت دی ډېر لوی نسبت دی او قرآن دې ته اشاره کوي یرفع الله الذین آمنوا منکم الله وی ایمان والا زه په تاسو کې پورته کوم اوچتوم خو بیا په ایمان والو کې یو بله مرتبه ده چې هغه ایمان په دلایلو سره وي هغه ایمان د دعوت مرتبه کې هغه ایمان د بل تر خیر د راتللو مرتبه کې چې هغې ته علم وي نو الله فرمایي عام ایماندارم زما په نظر کې ډېر درانه دي خو والذین اوتوا العلم درجات هغه کسان اوتوا العلم چې ورکړی شوی د هغې ته علم اهل علم پوهېږي اوتوا العلم مجهول صیغه راوړه څلور مواضع داسې ذکر کوي علم معانی والا چې هلته کې صیغه د مجهول راوړلی شي کله خو هر چاته یو شیز معلوم وي لکه تلخیص کې چې تاسو سورة المتاع کې هغه ټوله خبره کوئ نو یو خو هر چاته پته وي چې د دې کار کوونکی څوک دی نو د تعمیم د علم د وجې نه چې کوم دی نو هغه فعل مجهول راوړي د فاعل تذکره ونه کړي کله په هغه فاعل باندې یره وي کله د فاعل نه یره وي اور کله تعظیم د فاعل ته اشاره وي نو دلته خو یو دا چې هر چاته پته ده چې علم ورکوونکی څوک دی الله نو د هغه علم د وجې نه د الله سبحانه وتعالی نوم ذکر نکو دویم اشاره د دې خبرې طرف ته چې اے د دین طالب علمه دا علم خپل کمال ونه ګڼې دا صلاحیت او قابلیت د خپل کمال ونه ګڼې دا ډېره قوت حافظه د خپل کمال ونه ګڼې ستا هیڅ کمال نشته اوتوا العلم تا علم په خپله نه دی حاصل کړی بلکې تا ته علم درکړی شوی دی اوتوا العلم چې علم ورته ورکړی شوی دی اشاره ده چې اے عالم د دینه ستا مقام لوی دی خو خوند در سره لویی نه کوي خوند در سره عاجزي کوي اور دا یو اهمه نکته ده چې یو سړي د الله مقام ورکړي خو بیا هم عاجزي کوي یو سړی چې زمونږ غوندې غریب او کمزوري وي د علم په لحاظ هم د عمل په لحاظ هم هغه به څه غرور وکړي خو چې کله واقع ستا د علم او عمل ستا الله سره د تعلق پایه ډېره اوچته ده ستا الله سره تعلق ډېر مضبوط دی لیکن بیا هم عاجزي کې اور دا محض د الله سبحانه وتعالی فضل شماره اور د الله کرم شماره دا هغه لوی مقام دی چې بنده ته حاصل شي دې د وجې نه اوتوا العلم کې هر طالب علم ته د عاجزۍ یو دعوت پروت دی چې علم خپل کمال مه ګڼه دا کمال د الله سبحانه وتعالی دی کرب پتا فرزونه نه وکړي نو ډیر خلک داسې دی چې هغه د علم تندې پسې ګرځي الله یا قبول کړي نه دي او که قبول کړي دي نو هغه صلاحیت د علم الله نه دی ورکړی نو والذین اوتوا العلم پاتې شو هغه کسان چې هغې ته علم ورکړی شوی دی من وجه خدا تخصیص شو بعد التعمیم په آمنو کې اوتوا العلم داخل دي که نه دي داخل خو تخصیص بعد التعمیم کی عظمت شان د علماء ته اشاره وشوه اور مبهمه اشاره وشوه نو په درجات کې الله هغه خبره پټه نه پرېږدي چې علم مې درکړی شوی دی نو دا خو یو د دې خبرې دلیل دی اوتوا العلم چې تاله علم درکړی شو د الله د طرف نه
پته لګي ستا او د الله په منځ کې یو پټ راز دی ته د الله خاص دوست دی ته د الله سبحانه وتعالی خاص محبوب ځکه اوتو الله وایي ما خپل نوم ذکر نه کو ځکه زما او ستا پټ تعلق دی هغه پټه مینه کې پټ محبت کې تاله ما یو ګفت درکړی دی یو تحفه مې درکړې ده چې هغه تحفه د علم ده نو چې طالب علم شوی که نه په دې پوه شه چې ستا او د الله رب العالمین منځ کې یو پټ راز دی ته الله ته خوښ ته الله ته محبوب حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي سیر اعلام النبلاء کې علامه ذهبی رحمه الله علیه ذکر کړی دي او جامع بیان العلم والفضل هی کې شیخ ابن عبد البر رحمه الله علیه ذکر کړی دي وای چې ان الله یعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه دنیا الله هر چاله ورکی که څوک یې خوښ یو که نه خوښ الله د دنیا د نعمت کې یو وسعت کړی دی ویعطي العلم والدین من يحبه لیکن نعمت د علم نعمت د دین نعمت د اسلام نعمت د اخلاص الله هر چاته نه ورکوي دا الله هغه چاته ورکوي چې الله سبحانه وتعالی هغه سره مینه وکړي او د الله رب العالمین په نظر کې هغه دروند شي نو الله رب العالمین ورته علم ورکړي نو یو عرض دا دی چې والذین اوتوا العلم الله وایي هغه کسان چې هغوی له علم ورکړی شوی دی نو علم ورکوونکی څوک دی چې علم ورکړی شو نو دا خو د دې دلیل دی چې د الله په نس باندې مقرب دی خو خلکو ته د تعظیم د مقام ښیي نو وایي درجات درجتون هم نه وایي چې یو درجه ده درجات او جمع په نکرې سره اهل علم د دې په قوت پوهیږي والذین اوتوا العلم درجات کم کسان چې هغې ته علم ورکړی شوی دی الله فرمایي دا خو د عام ایمان والو په شان مشماره تا ته د دې څه پته ده علم والا ته الله مقام ورکړی دی شرجامع مولا م وایي انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه قدر زر زرگر شناسد قدر جوہر جوہری علم یو لوی مقام دے اللہ فرمائی اوت العلم ما سر نسبت دا دے چھ ما خو علم ورکڑے دے دا خو زماو دا نسبت دے تاسو سرم یو نسبت دے درجات دا ناشنا درجی دی دا ناشنا مقام دے دا ناشنا حیثیت دے دا رب سر ناشنا مرتبہ دا نو اے دنیا والو تاسو چې د سره څومره تعاون کولی شئ څومره د سره محبت کولی شئ درجات ډېرې درجې دي او کمې درجې چې الله دې عالم ته ورکړي دي نو ایمان والو ته خطاب دی چې د دې درجو نه په یو درجه کې د دې عالم دین او طالب علم سره محبت وکړي نو دا یو لوی نسبت دی او زه وایم هر ډیګري یو بل له خلک ورکوي امپل چې وکړي نو امریکا کې نه به تا ته ډیګري میلاویږي LLB چې وکړي نو قائد اعظم نه به تا ته ډیګري میلاویږي ایکام او بیکام چې وکړي نو د الفهد وغیرہ او د عبدالولی خان یونیورسٹی نه به تا ته ډیګري میلاویږي لیکن کله چې علم ته راغلی کله چې مقام د دین شروع شو کله چې نمبر د علم راغی نو بیا د امریکا کالجونو نه بیا اسلامیه کالج نه بیا د الله رب العالمین د عدالت نه تا ته 2 ډیګري جاری شوي اوتوا العلم الله فرمایي ما سره د نسبت دی دویم درجات ستا د ډیګري نوم نشته ستا ډیګري نکره ده د دنیا هر مقام ته ګوره ستا وړه مرتبه د دنیا د غټ مقام نم غټه ده والذین اوتوا العلم درجات الله رب العالمین د علم او د عالم ډېر لوی مقام ذکر کوي خبره رانه جوړ ډېره زیاته اوږدېدو طرف ته روانه ده لنډه خبره آخر کې کوم سبقونو دوران دی ستاسو او بیا د کال آخره ده مدرسین هم په منډه وي چې کتاب څنګه ختم کو طالبان هم وایي چې مونږ خو چې څومره چوټیانې شمارلي دي او پاڼې ته ګورو نو سبق ډېر پاتې دی چوټیانې لږې دي مونږ خو بسترې راغونډې کړي دي تلل پکار دي دا ځان له یو مسله ده نو ستاسو په هغه اسبابو کې حایل نه جوړېږو خو عرض دا دی چې علم دا ډېر لوی صفت دی چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته راکړی دی د علم د صفاتو نه یو اهم صفت دی رونو اخلاص د دې صفت لوی ضرورت دی او ځنې مخصص صفات دی او ځنې عمومي صفات دي
خاص صفات دیتا وی چې ځنې اهل الشرک والبدعت دي چې د هغې حق طرف ته رهنمایي نه ده شوې د هغې سره یو صفت دا دی چې پکار دا ده چې طلب حق وکړي دا د حق پرستو دپاره نه دی دا صرف باطل ته د دې ضرورت دی خو ځینې صفات داسې دي چې عمومي پکار دي اخلاص په علم کې یو داسې صفت دی چې اهل حق ته هم د دې ضرورت دی نو باطلو ته هم د دې ضرورت دی اور دا دینی درسگاهونه دا مدرسه او دا منبر او دا محراب دا خسته خسته شیوخ او دا علما دا به برقرار علی پاتې کیږي دی ته به الله دا صلاحیتونه مزید زیاتی علی چې کله زمونږ ستاسو په دې مدارسو کې زده کوونکي طلبا مخلص وي دا علما او مونږ مخلص شو د دې اخلاص ثمرې به دا وي الله به دا مدارس زیاتی الله به دا علما زیاتی الله به دا طلبا زیاتی الله به دا علم قوت زیاتی الله به دا طلبا او روب زیاتی اله چې مونږ په خپل کار کې مخلص شو او لله فی الله د الله د دین زده کړه د الله د دین بیان وکړو امانتدارۍ سره چې مور پلار د مدرسې ته وقف کړي دا زړه وکړو چې وقف کېدو نه بعد یو لوی نعمت الله کړی دی هغه نعمت د علم دی خو ځوان د علم سره سره عظیم نعمت چې دی هغه نعمت د حق دی ډېر سپینګیري مونږ وینو په صرف کې ماهران په نحوه کې ماهران د منطق او د فلسفې پلاران دي لیکن ژوند په دې کې تیر شو چې کله د قرآن مقابله کله د احادیثو مقابله کله قیاس په حدیث باندې غالب کړي کله عموم او د خصوص او مطلق مقید په وجه د قرآن عمومیات خراب کړي په جې کې ژوند تیریږي نو الله ته وجاړو په دې نعمت چې علم هم را کړی دی خو علم داسې علم را کړی دی چې هغې سره سره منهج حق هم را کړی دی چې هغه منهج دی د قرآن او د حدیث دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده که زمونږ صرف او نحوې او د منطق او د فلسفې هغه مومنټ ډېر تیز وی هغه پرسنټیج ډېر های وی لیکن الله دې نه کې مونږ باطل پرست وی او د حق مقابلې دپاره استعمالېدی نو دا علم زمونږ دپاره وبال او تاوان و او که دا زمونږ دپاره ګټه او فایده وه تاوان و نو په دې الله ته وجاړو هره ورځ 2 رکعاته نفل د دې دپاره مقرر کو په ځان باندې چې یار الله سبحانه وتعالی د علم میدان ته پرستو درته یو ځل جاړم ای الله نسبت د حق دې را کړی دی الله په دې درته بیا جاړم ځکه د باطل پرسته اور د حق د مقابله دا یو جدا سر دی چې شیطان انسان ته وردن نکي نو حق سره دا نسبت دا دویم یو عظیمه خبره ده د دې نه بعد پکار دا چې طلبا خپل صلاحیتونه فعال وساتي خپل مهنت انتهایی کوي د استادانو احترام مد نظر وساتي اور دا کلک نیت وکي چې زه به بغیر د لالچ نه په اخلاص سره د الله سبحانه وتعالی د دین زده کوم او د دنیا کونه کونه تبا دا د قرآن او د حدیث پیغام رسوم اور دا می عزم دی چې د دې خپل مشایخو چې دا د قرآن او د حدیث رهنماګان دي اور مونږ تاسو ته تعلیم د قرآن او د حدیث راکوي د دې ادب بکوم د دې د دعاګانو سهاره به اخلم د دې قدر بکوم د دې دعاګانې به ځان سره ساتم اور دا منهج د قرآن او د حدیث به د دنیا ګډ ګډ ترسوم اے د ډېرې عظیمې جامعې طلبای کرامو خپله خبره په دې لوز باندې ختموم چې ان شاء الله الرحمن د ټولو خدا لوز د الله په کور کې دی او که نه دی چې دا د قرآن او د حدیث پیغام به ټولې دنیا ته رسو د ټولو دا نیت دی او که نه دی دا د قرآن او د حدیث پیغام چې څوک وایي دا به زه رسوم هغې لاس اوچت کې چې دا د قرآن او د حدیث پیغام به امانتدارۍ سره او وفادارۍ سره مونږ دنیا عالم ته رسو که نه به رسو الله رب العالمین مصلاحیتونه فعال کا الله رب العالمین د ډېر اجرونه درکي کم شیوخ کرام اغي ناستی تشریف فرما دي ډېر زیات محنتونه کوي تاسو سره الله سبحانه وتعالی د هغې جهودو ته مزید ترقي ورکي الله رب العالمین د هغې ته د قبولیت جامه واچوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين